کافر وایي چې مونځ هم کا، روژه هم نیسه، زکات هم ورکه، حج هم کوه، مسجدونه هم جوړوه، دا ستا ته مبارک شه، ښه کار دی، خو نظام به زما وي. خو مونږ وایو چې نه، په دنیا باندې به نظام د الله وي، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. هغه وایي چې نه، په ځمکې باندې به زمونږ نظام وي. مونږ وایو چې نه، نظام به د الله وي. په ټوله دنیا باندې به د الله نظام څنګه راځي چې کله مسلمان خپل منځ کې متفق متحد شي، یو موټی شي، په دوی کې پرټي بازي ختم شي، تفرق بازي ختم شي. چانه چې پښتنه کې څوک هغه ته جواب درکړي چې زه مسلمان یم. خو افسوس خبره نن هر چا په خپل ځان باندې جدا جدا نما کېدولې چې زه فلانکی یم، زه فلانکی یم، زه فلانکی یم. هغه امت کې اتحاد اتفاق نشته، هغه یووالی نشته، هغه اجتماعي سوچ نشته، او دغه اتفاق اتحاد به د علماء کرامو په وجه راځي. ډېر افسوس خبره چې نن زموږ بعضې علماء کرام په وړو وړو مسلو، فروعي مسایلو باندې یو بل سره لاس په ګریوان دي. اوس دا څه مسله دی چې مړي واوري یا نه اوري، په دې باندې مناظرې کولو ضرورت شته دی؟ یا امین په زوره ووایه یا په ورو ووایه، په دې باندې د مناظرې کولو څه ضرورت شته دی؟ یا لاس دلته کېده یا ښکته کېده، په دې باندې د مناظرې کولو ضرورت شته دی؟ خو دا طریقه مونږ کې غیر رایج کړي دی چې په دې باندې مناظرې کوي، چې په خپل منځ کې لاس په ګریوان مصروفه وي، او په دنیا باندې به مونږ حکومت کوو. که مسلمان غواړي چې څرنګه صحابه کرام په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی، هغه شان دی مونږ حکومت وکړو، مونږ غلبه راشي، نو ټول لومړنی به په خپل منځ کې اتفاق اتحاد کوي، یو کېږي به.